سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عادى مريضا نادى مناد من السماء طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه ابن ماجہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تے آپ فرمائی نبی علیہ السلام فرمائل کہ سوک دا مریض عیادتو کی من عادا مریضا سوک چے تپوسو کی پختنو کی دا مریض نادا مناد من السماء یو آواز کون کے پا آسمان کی آوازو کی چی فرشتوی دا اللہ رب العزت دا جانب نے یو آواز کون کے پا آسمان کی آوازو کی وی طویبتا و طوابا ممشاک و تبوأت من الجنت منزلا. طویبتا و طوابا خوشبخت و مبارک دے مبارک دیوی او خوشبخت دی ستاد پارا دا تلل دی مریض لا یعنی اسمان کے ورطوی طویبتا و طوابا خوش قسمت و مبارکی ممشاکا ستاغت لل دغی مریض لرا و تبوأت من الجنت منزلا منزلا او تا دان لتیار کرو پا دی عمل سر چے تا پوست دی مریضو جنت کی ورلہ کور زان لتیار کو چے تا کم عملو کو او مریض تا پوست دیو کو پاگی تا زان لجنت کے منزل او بنگلہ تیار اکڑا او کور دی تیار کرو. دا با آواز کون کے آسمان کی آواز کئی دا آواز نشی اوری دے زکا منگا دیر سیزونا ناورو منگا ایمان دے و یقین دے دیر سیزونا شتا منگا وینو نا دیر سیزونا شتا منگا اورو نا مڑے خبریو کی اغا منگ ناورو جنات گردی اغا منگ نوینو نو دا آسمان کی فرشتہ چی آواز کئی اغا منگ ناورو یا لکا سنگا چی دا شپے پا آخر حصہ کے اللہ رب العزت آواز کئی چی کسوکوی چی بخنا غواری دا ورطا بخنا کم کسوک رزق غواری دا والا رزق ور کم کسوک صحت غواری دا والا صحت ور کم کسوک اولاد غواری ورنا اولاد ور کم. نو کد منگا ناورو آغا آواز نو پا دیخو مو یقین دا چی آغا آواز کیگی منگلا پکار دی چی دا آغی آواز پا وجہ باندی آغا وقت کی سوالو نو کو دا آغا شان چی مریض لبندہ ورشی نو دا یقین دے ساتھی چی اس پا ما تا آواز شوی چی مبارک شا خوشبخت و خوش قسمت ہے اوزان لدی کور تیار کو پا جنت کی چتر دی مریض تا پوس للاڑے او عیادت یو تپوس تے چی بندے تپوس پختنو کی او کچری داغتا دے یوشی ضرورت بھی چاگا ورلور کی. وعن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال وعن ابی سعید عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ ابو سعید خدری نے روایت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام فرمائل اذا دخلتم علی المریض ہر گل جتاسو داخل شئی پا مریض باندے فنفسوا له في اجله فإن ذلك لا يرد شيئا ويطيب بنفسه. چی ورشی مریض لا نو اغل پارا تسلی والا ورکی چی خدای بخیر کی اللہ بدخ کی دا عمر سوال ولو کئی اللہ نے در عمر در کی خدای بدخ کی فإن ذلك لا يرد شيئا زکا چی دا سے شے نہ رد کئی
ويطيب بنفسه او زړه د مریض په خوشحاليږي یعنی ستاره خبرې سو نیټه نه بدلای خو د مریض زړه په خوشي او به نیټه په څوک نه مړیږي اوس خو بعض خلک د مرض دغه आवाज نه خراب شي او عموما خلک چې دین وغي د مریض له تسلی چې ورکاین او تسلی په ځای ورته دغه بیماری هغه اقسام یادای یو خو ورسو پوښو او د دې دا مرض خو په پلان کې راغله او هغه بیا پلان کې ده دا خوي ما والته موي هسپتالونو خلکو پیژندل د دې مرض دا هسپتال لري دی دا ډاکټرانو خلکو پیژندل نو مریض له په ځای د تسلی او داغه د زړه د خکېدو ورل نور زړه خراب کی طبیعت ورل خراب کی نو مریض له بس تسلی دار چې لارې خکا وبش ان شاء الله مریض کوم دوه قسمه مریضان یو مریض داسي چې بیمار وي نو اومو کنا خشوي نو دواړو حالتو کوي الحمدلله الله دې خیر کوي خیموس او بعضې بنده به ته ټول عمر کې چاته په شکر ونه ویني چې وایي څنګه یاره بس خراب یم زه ما نن یا پرون ما چا نه تپوس وکړم مریض څنګه دی وایي ښه نه دی او هغه نه ما راسو پیرې چې ما سره میلاو شي نو یا مریض ښه نه دی ما یاره دا خو اوکې اوس مې وایي چې کله نه ته وایې دی ښه نه دی ښه نه دی خیر دی ووایه وایه ښه دی ما ورته وی الله به خیر کې ښه به شي انشاءالله خو هغه یې په خوله باندې د چا نه راځي چې ګنې ووایي چې زه اوس ښه یم یا مریض ښه دی اوس یاد به ساتئ یو خو داسې طبیب وي حاکم وي او ډاکټر وي هغه ته به بنده حال وایي حال به ورته وایي چې زه داسې یم ځکه هغه نه به خبره نه پټوي چې هغه خو به د علاج کوي عام طور سره چې خلک راشي نو هغه ته لا ټولې کیسې نه دي کول پکار د دې بعضې خو به درله کاغذونه راواخلي ټسټونه به درله راواخلي او موږ ته بیا وایي زه وایي یو شوپ پې وکړئ په دې ټسټونو هم کړي باټرونه راوتېري زه پې سله شوپ وکړم زه به راڼه چې اوبه درله دم کړم خدای به دې ښه کړي دا نفسیاتي مریضان ډېر شوي نو چا لړه مو غورځوئ ګنې خراب به شي کمزوری به شي اګوره که نیټه نه برابر نو ستا په تسلی به الله هغه ښه کړي بس صحت به ومومي نو ستا هغه تسلي ثواب به وموشي اگر نیټه برابر نو څوک به څه وکړي خو نیټه نه بدلېږي نبي علیه السلام فرمایي فإن ذلک لا يرد شیئا ځکه په دې کې څه شی نه واپس کېږي ستا په تسلی خو ښه تسلي وله ورکړه زړه وله مه غورځو ویطیب بنفسه او د هغه زړه به خوشحاله شي او اوس تقریبا په سلو کې که یو څو مریضان هغه بیماران وي نو وي به او باقي چې دي نو هغه ټول د نفسیاتو مریضان شي بس اوس دا ډینګې دی نو الله دې ته هغه مریضان ښه کړي او مونږ دې ته الله وساتي خو ساواز دی نو بس وختي یو کس وی د مچ نه مې وی بالله یاره وشوی داسې شاسې خدای دا خو مچ دی وی چا وی چې داسې به یې هغسې به او هغه چې خدای خبر څنګه دی نو مریض لړو نه دي غورځول پکار او هغه ته تسلي ورکول پکار دي او چې خبر دا وي چې ډېرې خبرې ورسره بنده نه کوي ځکه په ډېرو خبرو کې بیا یا څه راځي یا څه راځي یا بنده ورته د ځانه څه خبره وکړي یا ورته داسې مشوره ورکړي که هغه پې عمل وکړه کېدی شي چې هغه ښه نه وي نو بس بنده دې ورته ووایي چې په دې هغه یې پوهېږي ډاکټرانو مونږ خو به دعا کوو الله به دې ښه کړي سړی خیر دی ښه به شي او دا عادت ځان له ګرځول پکار دی او عموما وایي مریضان چې څوک ورته ووایي نه هغه ورته وایي ښه یم وایي خیر دی اوس ښه یم الحمدلله شیخ صاحب رحمت الله علیه به یو لطیفه کوله وی چې یو بابا او کوڼو نو د یو مریض تپوس له ته نه وي خپل زړه کې ووایي چې هغه نه زه تپوس وکړم نو خامخا به هغه وایي چې او شکر دی اوس ښه یم نو یې زه ورته وایم چې الحمدلله بیا به ترې دوایې تپوس وکړم بیا به ترې ډاکټر تپوس وکړم بیا به ورته وایم چې دا ښه دي دی چې لاړ نو هغه مریض د نورو په شان نو هغه شکایت والو نو ورته وی څنګه یې نو هغه ورته وی یاره ښه نه یم ډېر خراب یم دا شکر دی الحمدلله دی خو کوڼ وی هغه به دا ووایي زه به ورته دا وایم
دا ورته وی الحمدلله وی دا شکر دی نو هغه غوسه شو نو هغه ورته وی چې دوايي د چا نه کې وی د ازرائیل نه وی دا خو ډېر ښه دی وی د سره خو سړی په یو ځل ښه شي وی درکړي درله سري وی زهر وی د دې په شان خو دوایي نشته چا ورته وی ته خو یو څه وایې هغه بل څه وایي خو وی دوا مه ګڼې دې څه دوایي خو ډاکټر یادوي نو داسې راټه مه لګوئ چې بس بنده به هغه به دا وایي زه به دا وم چې هغه ووایي نو یو غوږ ورته کېږدئ بیا ورته وایي ښه به شعره خو ښه خبره به دا وي چې بنده ډېر ځان په مرضونو نه پوه کوي چې دا مرض د څه نه جوړېږي او دا د څه دی او بیا هغه مو پوره تحقیق کوي بیا کاغذونه راوغواړي چې څوک پوهېږي خو مونږ او تاسو له نه دي په کار د مریض د عیادت مطلب دا نه چې بنده هغه له تسلي وکړي دا نه چې د هغه زړه وغورځوي وعن انس قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. دا حدیث حضرت انس سے بیانای او فرمای چې يهودي ماشومو الکو يهوديو ټول کورنۍ يهوديانو يخدم النبي صلی الله علیه وسلم هغه خدمت کو د نبی علیه الصلاۃ والسلام د دینه معلومه شو نبی علیه السلام سره يهودي ماشوم او الک او غیر مسلم خدمت کړي دي نو که چا عالم او پیر سره څوک امی بندوي چې دا حلیه د طالبانو علماو نه وي نه ور سره خدمت کول شي ولې نه خو مسلمان دی هغه يهودي ور سره خدمت کول نبی عليه السلام سره فمرض هغه ناجوړه شو هغه ماشوم الک ناجوړه شو فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم نبی عليه السلام ولا راغ يعوده چې تپوسو کې دته دا ته معلومه شو چې نبی علیہ السلام دا يهودي الک تپوس لته دی انو ولي خاص تعلق ور سره ان دا غي په جوړه تپوس لړ بل الله رب العزت پکې دا معشوم لوی خیر خو فقعد عند راسه نبی علیہ السلام سر تکې ناستو بنده به کوشش کوي چې د مریض نه به هغه طرف ته نه کینی چې هغه ته تکلیفي دا کوم څنګه دا کین مریض بیا داسې کې په طرف ته سر راوچتای چې راس سر خوا کې کیناس یعنی مخې ته کیناس دې سره ډیره تسلی وشي فقال نبی علیہ السلام فرمایل له اسلم ولی نبی علیہ السلام پوښ دی اوس حالت خراب دی وفات کېدا هغه معشوم نو یو خو بیماری و بل دویمه دا چې نبی علیہ السلام ته په وحی معلومه شو چې دی دو پاتې کېدو نه دی نو نبی علیہ السلام ورته دا نه وی چې ته نه پاتې کېدو ورته وی بچی ما سره د ټول عمر خدمت کړې دی نو اسلم ایمان راوړو کنه مسلمان شي او خوش قسمت او پلار الله رب العزت نرم کو فنظر الى ابيه د ماشوم خپل پلار ته وکتل لکو نو خپل پلار ته دا شو وکتل هغه نبی علیہ السلام ته مخامخ د دې ماشوم بل طرف ته ناستو وهو عنده دا پلار د ماشوم سره ناستو فقال پلاریم خسړیو يهودي و خسړیو څنګه وی اطع ابو القاسم وی دا ابو القاسم صلی الله علیه وسلم يهوديانو نبی علیہ السلام ته ابو القاسم وی دا ابو القاسم یعنی د نبی علیہ السلام خبره واوره خو وی درته الله اکبر فاسلم دا ماشوم مسلمان شو نبی علیہ السلام ته کلمه تیر کړه او مسلمان شو فخرج النبي صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام راوت لکورنا دا غي وهو يقول او وی فرمایل الحمدلله وهو يقول او فرمایل الحمدلله الذي انقذه من النار دا الله د پاره ډېر لوی ثنا او صفت دي چې د اخلاص کو وی باسو د جهنم د اور نه په دې حال کې مړوي که يهودیت کې مړوي نو دیبا جهنم ته تو نو الله رب العزت کو نه دے دو جهنم نه خلاص کو نو الله له رحمت دے
چې دا ماشوم د اور د دوزخ نه خلاص کو پلار ولا رضا کو چې په خپل پلار ایمان نه راړي او زوی ته وایي د خبره ومنه دې حدیث کې خو یو دې ته اشاره شو نبی علیہ السلام تپوس لاړو خو د پاره د تبلیغ هم لاړو چې ورسره خیر واخلي پتش تپوس په د هغه د دنیا غ تسلی شي او خو د آخرت ګټه خو بیا لکه چې د نبی علیہ السلام خبره واوریده نو اله ګټه وشو نبی علیہ السلام ولا خیر ورکو نو پکار دا دا عالم او سوزی چې چاته پوښل نو کوشش دې کوي چې د دین طرف ته ورلا سمې برابر کی چې ورته وای دا بیماری ده دې کې به د ګناونه ختم شي الله دې خکا او بیا ډیر خیال ساته اوس خدای ارسولې دل دا د زړه تکلیف شي یا بل څه شي دا خدا سی ویل کې اوزل په چا مرګ تیر شي بیا خوشي بل دې دا معلومه شو چې نبی علیہ السلام سره دا غي خلکو یو تعلق وو او نبی علیہ السلام ته حق رسول وي د نن زمانه د دهریانو او د کمیونستو او د ډیرو نورو غلطو خلکو دا خیال له الیاذ بالله چې الله نشته نو نبی علیہ السلام به څنګه پیغمبر دا غینم لاندې دي هغه نبی علیہ السلام ته صحیح پیغمبر او په حق او په سچ وی د خبره ومنه د دې حدیث نه یو بل مسله معلومه شو هغه دا چې دا د معشوم ته الله ایمان نصیب کو او د پلار ورته الله نرم کو دا د نبی علیہ السلام برکت شو چې نبی علیہ السلام سره په حالت د يهودیت په حالت کې چې د يهودیو نبی علیہ السلام سره خدمت کولو دا خدمت دومره برکت چې الله رب العزت پلاروم خکو دته مایل کو او دته غاړه کې خود ورته وی معنا او دیوم الله رب العزت مسلمان کو دا د نبی علیہ السلام دا غلوه صحبت اثرو هغه خلق لره ډیر تاوان دی هغه خلق لره نقصانو چې نبی علیہ السلام په موجودګۍ کې هغه په کفر په حالت کې مړ دي مشر شیخ صاحب رحمت الله علیه ودا شعر وی بدبختی د هغه خلق لره بس بدبختی د هغه خلق لره بس چې ته په مجلس ورشي او اثر نه کا یعنی چې ته په صحبت او په مجلس باندې تیر شي او په هغه اثر نشي نو دغه خلک هم ډېر لوی بد قسمت دي نو دی الله بد قسمت نه کوي الله خوش قسمت بیا دی وفات شوی دی بیا زر وفات شو خو الله تعالی ورته ایمان نصیب کو او دا ایمان د قبولیت لپاره الله رب العزت دی چې دینو په مرض کې مبتلا کړو دا د په ځوانای کې دا مرګوم د در لپاره سعادت وګرځي ولی پته نه لګي دلو یې دو بیا به د پلار نه تپوس نه کو بیا به د ملګرو نه تپوس کو ملګری چرېم داسې مشوره نه ورکي دی پلار چې څنګه مشوره ورکړه دعا وکړئ د باران لپاره سوال کوي چې الله د رحمت باران وکړي الله تعالی رحم وکړي الله تعالی باران د رحمت وکړي او بجلی لپاره دعا وکړي مونږ طرف ته ټول دوره دی وشوې انو الله دې په خپل فضل راولي د چا د په تمکی کو بناو الله دې د کشان د بجلی برابر کې او سم دي کې دا کوم مریض لپاره چې دوی د دعا وې د لپاره دعا وکړي چې دا اورکه زموږ د ټول الله تعالی روغ جوړ کې صحت ولا الله ورکي او الله تعالی خکي الله د خپل بچو د لپاره خکي صلی الله علیه